وای توحید سنت میں پزړګي او دای را پاتې گیا فتوی ورک وې دې په سیمون کې دا زمون خړی بړی طالبان دي زمانګه په پاکستان اسلامی نظام ته نه دی چې دا قرآن قائمو الله به دا قائمي په دې د دې استادانو د دې شهداو د دې او د سختې د جیلونه دا برنګ نه راو د دې مانه تاسو کوی پادیرو کې کم خلک پروت دی صاحب قرآن پروت دی پادیرو کې صاحب القرآن چې قال الله قال رسول الله به وا هغه خلک هغه نادره خلک ډک دا غینه قید خینه ډک کړي اخوارانی وزورول او دا را پاتېږي وای اوس پسیا وای مونږ او دا اشیاء پسې نه کیږي ويصدون عن سبيل الله او منکای خلق لرا د الله د لارنا نو کله با فتوا ورکیا وای په دای پسې مون کی دا فتوا مخکې والے نه ورکاوله درسونه نو شیرو وسه په زړه باندې شپاراله حال دې په پنځ پیر کې پلاکا او تا دا دولیدو دلته په سلیم خان کې ولیدو بیا په سی په اوګی کې ولیدو بیا په سیا په پېښور کې ولیدو بیا په سیا خزرا په اسلام آباد کې ولیدو بیا په کراچۍ کې ولیدله بیا په باجوړ کې ولیدله وړې خړراله چې طالب خو ټول قرآن تکینه مخکې خو به د قرآن نه په نفاق اړاو کن نفاق امتحان به وتراچ نو طالب خار به امتحان د درس لبنه شتلی وفاق سو نفاق د قرآن نه د بندیدلو یو لار دا الله د باندې رحم وکړو وحدت المدارس اسلامیه د لدرک بوړې د خپل کوس خپل کور تازه ورزه دا تاسو پکې نشته چې دا پلانې دی او دا پلانې دی او دا څه شی دی او څه دی راځه وې تم پکې کېنه آشه به تکټي ویل چې ساري غټي منګه دا نه او کوار څنګه کینی دی درس قرآن ته دی کینی د قرآن کریم باندې ځان پوي نو کله به دا وي کله وای یو ما ته وای یو مولا را ته ویلا چې صرف او نحو و په دې ورځو کې صرف او نحو دوره وکا او د قرآن وخت ستانه دی دا د مولا خبرې دي کا مولانو دا دي الله ایمان والا وګورانو اصل مسله دا دیا چې مدارسو ته د مدارسو نه طلبه نه چوټي کیا نه خو د قرآن درس لزي نو پیټای باندې نو طالب څوک سرسایا درکې او یا د زکات خیرات درکې او د پنجابیانو پسترګوي پټای اړولې د میمنو وسمنګاریان بدیو چې پښتانه په پښتو کې پیګو کو نه اردو ته ودانګما نګه جاغولم یو څوک لیپه پکار دی مضبوط چې خبر شي اخوارانه بدې دوه کړي دی مدارس یو عالم مړ دی یو د کراچۍ مولا مړ دی او چې ارب روپۍ په اکاونټ کې پرتی دي چې ارب د پاکستان نیمه قرضه ده دا د سوس سویا وای زه 40 مدارس چلو صحیح ده دا د حالو او د خلکو نه روپۍ وی وړلې دقه مولایان د کراچۍ په فتوی ورکړې و په ډبل شاه ته دی جوړ کړي دای فتوا ورکړې وکړه دا صحیح مزاربت عوام مسلمانان یو الکونډي ایتمانان یو ولا پیسې ته نه ویول لاس صد دیو مولا د دیو کراچۍ نه بارو دیو د مدرسې زمو په باجوړ کې چې کم مولا او دا شی جوړ کړو نام د قزینه راوته فارغ د قزینه بیا ټینګ نشو اخرت تعالی دنیا کې کار نکي نو دا حال دی نو دا فتوا نو د دې فتوا به قبول کی فتوا د دې مثال لکه ابو جهل او ابو لهب را پاتېږي او پر رسول الله پسې مون نکی اسحاق الملي عبد الله بن ابي بن سلول لا پاتېږي
او امی ابن خلف را پاسیږي او ویا پر رسول الله په ابوبکر او عمر او عثمان او علی پسې مون نکی هیڅ مثال دی. نو ګوره دای ولا کولاو کړي دي ښه دا علما الله ګوره مالونه خوري مالونه من الاحبار والرهبان او دا پیران هم من کې نشته الحمدلله. دا په دیو کې دي مکی صاحب راوسته او مدنی صاحب راوسته حجازی صاحب راوسته قدوسی صاحب راوسته فلسطینی صاحب راوسته شامی صاحب راوسته څه چلے د ذکر حلقه ده حالا راځي غړېږه پکې خا آلتا میمان پنجابیان څوک دی لکه مکی صاحب راغلی زه زماره طرفه لکه د لنګر د پاره پکې 50 لک روپۍ عمر ما یو مدرسه کې سبق وه موږ ته به پکې نه نو پته نه لګي زما دا اینه به خواږه وزه به د ماش چې داسې چیچلی ومه که نه لکه سړیه چې په ستنو سړی داغلی د الله سودا پخې او دارس په ګیرلی کې به څملاستو د دویم چت ګیرلی وه په پړوی کې او د محتمیم څه داسې پراډو وه چې په هغه زمانه کې به 3 کروړه آمدن دغه قیمت و څو به او دومره په تیزه مدرسې ته راننوتلو موږ ته به یې دوړې وکړې په شک 3 بتې مخکې او 4 بتې وروسته دا به سیکیورټي وس او خپله خورۍ په مدرسه کې امام کړی و او تنخواه د هغه په هغه زمانه کې 25,000 وه. دا حال دی د دیو او دی را پاتېږي فتوی ورکړي وای توحید وی دې پسې مونږ کې دا زمونږ خړي بړي طالبان دي زمونږ په پاکستان اسلامي نظام ته نید دی چې دا قرآن قائمه و الله به دا قائمه په دی د دې استادانو د دې شهداو د دې او د سختې د جیلونه دا برنګ نه راوړي د دې منډه تپوسو کوی پادیرو کې کم خلک پروت دی صاحب قرآن پروت دی پادیرو کې صاحب القرآن چې قال الله قال رسول الله به وا هغه خلک هغې نادرې خلکو ډکې د هغې نه قید خینې ډکې کړې اخواران یې وزورول او دا را پاڅېږي وایي اوس پسې وایي مونځ او دا اشیا پسې نه کېږي